الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. دموی عزتمنی جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چې من عاصی کا صام رمضان چې میاشت رمضان رجی ونسی ثم بیا اتبعه 6 من شوال بیا دغه بعد دی بیا د شوال د میاشتې شپږ ورځې ونسی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کان کصیام الدهر کلی. دا انسان داسته لکه ټول عمر لجانی ولی وی. د مېدت منی رمضان مبارک میاشا په میشتوس باندې تیر شوا چې د نیکای د ګټل یو سیزن وو. خوش قسمت دي خلق چې په دغه میاشي رمضان مبارک میاشي عبادتینه وکړل، ذکرینه وکړل، تلاوتینه وکړل. ډېر خوش قسمت دي او رمضان رجی ونی ولی او داس قسم خلق باوی چې دا میاش به صحیح عبادت نوی کړي، د الله بندگی به په صحیح طریقه باندې نوی کړي. نو په خلق باندې د میاش تیر شوا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کالا د رمضان مبارک میاش رجی سکونسی او د ایغه نه بعد بل میاش چې کیما اراونه دو چې ایتا شوال مبارک میاش وی په دا میاش یا شپږ رجی ونی ولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث فرمائی کہ دا انسان داستا لکه ټول عمر رجانی ولی وی، ټول عمر. بلکہ زنا پا حدیث دا امر ولی دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لکا یو کل رجانی ولی وی. بیا دی مو عزت منی چیرتا یوا میاش پیش ورزی رجا او بل طرف تا ټول کول او بل حدیث دا فرمائی کہ ټول عمر رجی صحب اللہ پاکتا ولی کی. دا میاشت کیما شیریدو دا دی شوال مبارک میاشتو دی عید الفطر هغه میاشتو چې دیتا شوال وی یا ربی میاشت شي. په دا میاشت دوا شینا د سنت طریقہ دو یو نکاح کړل او بل ور سرا په دا میاشت وروکل بل ور سرا په دا میاشت درجه نیول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقې نه ایو طریقہ دو. امیشتوس خلق پښتونا په دا میاشت بلکې د کم اختر 9 ساعت د ستر اختر پر د دوی میاشتې د سترې د کامین په میان شي دی په دغه شي نو وروي کو نه نکاح کو
ویلې چې دغه سپېرې میاشتې دي د مې عزتمنې دغه میاشتې سپېرې نه دي خو دغه میژ ویل که دغه رواجه او دغه طریقه د میش په خلق شدو میش تو خلق نه مخشه دا خبره د نن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه نه مخشه دا جاهلیت پزمونا شه دا خلق یو دا جوړ کړی و چې دا میاش به ورو نه کوي په دا میاش به نکاح نه تړي دا میاش صحیح نه دي جاهلیت د پیغمبر اسلام زمونه نه مخشه پاغه خلق شاده طریقه وا هغه طریقه نن د میش په خلق شه موجوده دو چې په دا میاشه دا دوی میاشتې شه د کام اختر ورسره د لوی اختر په میان شه ورووي نکاح ما کیدنه د صحیح 10 پیر دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی مبارکہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی چې د کام اختر او د لوی اختر په میان شي مو هوده په دام یا شوي دا وایغه نه بعد د مو نکاح په دام یا شوي دا نو وی چې کچره سپر ولای وای سپرته وای خو وی چې دغه په ټوله شدینه نه بختوره شدینه زیا په ټوله شدینه نه افضل شدینه زیا کچره داس پر ولای وای نو اول خو په چارو کې زس پر وای نو بی بی عائشہ فرمای کې د سمرا بختور یا وی داسه بختور یا چې داسه دوی جهان سردار داسه پیغمبر الله متخوند رو کړیو داسه اوچات خوند چې داسه خوند دي چا نشتا بیا بی بی عائشہ فرمای وی چې داسې پیغمبر الله مترو کړی وو چې کله دا پیغمبر دنیا نه تللو دیغه سار مبارک دی مو په غیش پریتو او په هغه شي دیغه تا سایه وینا لوړه نو وی چې په دینه بل بختری په دینه بل بختر ولایشتا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سار مبارک دی مو په غیش وو او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سایه لوړه بلکہ بی بی عائشہ فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هغه ټیم چې د مرګ ته لږ ټیم پته وو نو په دا ټیم باندې موریر عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بچایو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مرګ ته لږ ټیم پته وو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته بی بی عائشہ ته رغلو چې کله رغلو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولیدلو نو په جوب سے مسواک و سراو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا وکړه پوښلی نذیر باندې به توقع چای د مسواک وای نو بی عائشہ ته پته ولګیدا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسواک ته زړه شوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې اے پیغمبره مسواک وړي وتی ویل نه مسواک وړه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ ته لږ ټیم پته وو پاغه ټیم باندې هغه مسواک بی بی عائشہ د عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ نو کوستلو وایغه نه بعد ویر یکلو پیغمبر تا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل غوشش اولو وتی بیا متروکړو او وی چې مو عبدالرحمن ته نویر کولو دغه نه بعد مو یا خلتا کړو اغه نماز ما په خله شوولو اغه نه بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیاړه او د مول یاړه سره په وځي شو مسینه ته لوړه نو په دینه بختر ولای په دینه او چتولای بلشتا چې د دوی جهان سردار لیاړه او د مول یاړه سره په وځي شو کچریس پر ولای وای نو د مونږه کاخ په داسې میاشته شوی دا چې په هغه وخت به نکاح چا نکړو اورو به چا نکړه نو بی بی عائشہ فرمایي چې وکسا ز دامره بختوره شزینایا ز سپیران نه یا ز دامره بختوره یا چې د مار په واقع یا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لیاړه د موسینه تلوړه او ز دامره بختوره یا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مارګه زنکدان
سایه تلل او د م په غیشه د هغه سار مبارکو نو په دینه بل بختر ولا اشتا کنهشتا نو مې عزتمنه میش خو ویل چې دا خو داغه طریقه په میشتو شدو نه میشتوس نه مخشه چې کله حدیث وکتل په حدیث شدارو غلي دي چې پیغمبر علی صلوات و سلام نه مخشه خال کې داغه خبره په ذهن شي پرتا وا چې نکاح کړل او روکل په داغه میاشه دا صحیح نه دي دا سپر دي نو بیبي عائشہ فرمایي چې مو نکاح په د میاشه کړی دا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سویل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې شیخ د میاشت رمضان رجه ونسی او د رمضان د رجه نه بعد شپږ رجه نراونی ولې چې د ایس کی میا شریرو یعنی د شوري د شی په شوال میا شریجان ول شپږ رجه نیول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لکه ټول عمر رجانی ولی ټول عمر دا حکمت علما دغه بیانوي چې په رمضان شي د شوري دي او هغه نه بعد شپږ په شوال سے ونسا نو دیش جمع شپږ چې سره جمع کې د شپږ د شریجا شوا یعنی شپږ د شوري د رجا شوا 33 دن رجا شوا دا 33 دن رجه دته چې هر یو عمل الله پاک په لاس عمل بلوي نو چې صبح زره ور کې 36 تا په 10 شه نو داغه نو 360 ورځې اردري می 360 ورځې سب الله پاک ور کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی مشکات شریفه د حدیث یو کې توب دا چې دا عالمون صاحبون چې کلا وړه دوره وی شپږمه دوره شي هغه درجه شي دا کتاب توی د حدیث کتاب دا په هغه شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا ایواره ژاونی ولا نپلی ایواره ژاونی ولا رمضان نه علاوه الله رب العزت سمره بدل ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دامره به د انسان د ویری جيب وجه سره جهنم نه لری شي لکه د مزکه د اسمون په مابین شي سمره فاصله دو لکه د مزکه د اسمون غوندې دامره به انسان د جهنم نه لری وي په یواره ځنی ولې غوندې بیا د مو عزتمن علما کرام دې حدیث په روشنايي شي دې اندازه لګولې دو چې د مزکه اسمون ما بین شه سمره مزال دا نو یې اندازه لګولې دو چې د دنیا په سبب باندې 500 سال مزال دا 1500 کله مزال دا لکه دامره به د انسان د ویری جپ وجه سره د انسان د جهنم نه لري وي بلکې بل حدیث شریف شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا نه خپل رضا ونی ولا چې دغه انسان به د جهنم نه دم لري وي لکه یو کوړه بچای دا په منزله شدا په ډیګونه شدا اغه زینا و زری وشي او دا د کوړه بچای پاو باندې شي او داغه مزال کو ټول عمر مزال وکړو چې سمره عمر مزال وکړلو په ویری چې په سر به د انسان د جهنم نه لري وي دمر مزال لکه سمره د کوړه کړای وي او حیات الحیوان یو کتاب دا اسلامی کتاب شي چې دا زناور او د مخلوقات هغه تحقیق کړی دا دې زناور متعلق عمرینه په شو وشالي دي د فائدې وشالي دي او دا الله پاک نعمتونه ذکر کړی دي نو ایک کتاب ته حیات الحیوان وی حیات الحیوان کتاب شي عالم نکی چې پټول مرغی شي پټول زناور شي ډیر عمر چې الله ور کړی دا کوړه ته الله ور کړی دا چې کوړه سمره عمر دا هغه کوړه چې سکی ونه ولي سکی زخمی نکو سکی خوش نکو پته شي باندې ونه لګي و چې کوړه زر کول عمر ذکر شوی دا نو دا کوړه بچای دا چې کله وشي او دا اغنا بعد پرواز کو مزال کو زر کول مزال کو
د انسان به دم نه د جهنم نه لري وي په ویره ژبه وجه سره میش خو بیایي چې رمضان رژي دي او څه خورئ مې ونیولې تنده دو لوږه دو شانش خو داسې عجیبه رژې وي چې بالکل پته نه لګېدله چې آیا رمضان دا آیا میش رژانې ولیدو سم خوشحالۍ موسم و آ وریځې آ برومینه ایسیا ماشاءالله موسم ډېر خوندور ده که چیرې میش آخو د الله پاک طرف نه فرض عبادت و آخو په میشت باندې که زړه مې غوړي که نه مې غوړي خامخا به کې او چې وی نه کې انکار وکړې کافر کېږي او چې پرېږدې قصدن یا څه د وجه د نه پوتې شي قضایي برګردوي که نه وي تو غوړه به الله پاک نسی آخو فرضي عبادت و دغه د کیم شوال شپې رژې دي دا نفلي عبادت ته او دغه یو داسې مثال علما بیانوي لکه یو سړی دا کیر جوړوي بیا دې کیر ته مزدورون اروانسي بیا یو مزدور یې ونیولو هغه مزدوران نن سبا 800 روپۍ شمېر کا 800 مزدورای دو اګایز نه مزدورا شریک دی و بجې نه شری شو تر دې سلویره بجې پرې نه نه دې ته چوټي شي او دا مزدور چې کله مالک ته ویل شي چې موږ ټول ورستار وکړه اګایز نه مې مزدورا وکړه تر دې مزدګار سلویر بجې پرې متخپل ورزونه روکا هغه مالک ورزونه ورکو ټول مزدورون لوټ شي یو مزدور پتی شي چې او مالکا امو کو تو سره مزدورا وکړه کیم حق دې ته مو باندې و حق مې دې پیرا کړو ریپایدار وکړي انارا کسونه مزدورا وکړه خیر دا زد وګنټه نارا مزدورا کنده الله دې پرا الا گیا شي خشت سماوي عاشق سره وریا کوي وزینا بردیتا نو دې مې ځکه مې په داغه ځای شي مالک چانه ډېر خوشي شي هغه کاسون چې په سلویر بجې باندې چوټي کو لوټ شي هغه نه به ډېر خوښ وي که د دغې کاس نه چې د چا د مزدورات جوتای به سره وکړه بلکې د موی عزتمنې زه ویم چې خپله ورځونه خو تو ویر کړه مزدورا وکړه په خو به دمه سړی نه خوښېږي لکه څومره په دا باندې خوښېږي چې وکسا مو سره د 2 غنټې مزدورات جوتای وکړه مالک ډېر خوښي رب العالمین داس وایي چې د انسان باندې مو د رمضان روزه فرض کړی وي اخی ونیولې وکسا په جوتای شي د مو باندګون وکسا د مو بندا وکسا رمضان روزه خو یو میاشت ونیولې جوتای شپې روزه نه ونیولې الله پاک په سمره خوښي بدا باندې او بل طرف ته دا فضیلت وکسا چې الله پاک د ټول عمر رزق صوب الله تعالی کی او بل طرف ته دا وکسا چې رمضان د جنه علاوه نفلی رضا لکه امزکه د اسمون په مابین شه به انسان د جهنم نه لري ویو ای ویره چې په سر باندې ډیره بختوره خبره دو ډیره فائدہ منه خبره دو خو افسوس کچا دا کوشش وکړو او دا رژیم نه پاتې نشي امیشتو سے امامونه شو یو امام تیر شوی دا حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه دا ډیر اوچا تعلیم تیر شوی دا دیتا کتب شي حدیث کتب شي وتویل شي امیر المؤمنین فی الحدیث د حدیث شي ټول مؤمنونو شه مشر چاله ډیر علم ورکړی ډیر حدیث په ورکړی وی هغه سفیان ثوری رحمت الله علیه دا دمر اوچا سړی وو چې دا کیم بخاری دا بخاری کتاب دا بخاری شریفه ورسره ترمذی شریفه ابو داود شریف دې په استدونه شتر شوی دا دمر او چات لوی مرتبه سړی وو د استدون د امامونو استوتر شوی دا دې متعلق کړدرمي چې خپل واقعیا بیانوي ویایي چې یو ورته ز په سفر باندې وته د حج بیت الله شریف د پرا چې زه حج بیت الله شریف کا په ځانونو پلیار شه مزال می کړو چې پلیار شه یو کاسه سره ملاو شو چیرته سه اے امام حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه چې ترونی او چې توی چې زه خای تدریما او چې مو دې خای تاسو ته چې تاسو پیزا خای تدریما او چې مش په ودی باندې سره راون شوي مزال کی بیت الله شریف طوافینه مې وکړل اغه مناسک حج مناسک ادا کوي په داخ ټیم شه دا بیمور شو چې کنه بیمور شو سفیان ثوری رحمت الله علیه ویایي
چې مو خپل علاج په کولو اخیری ډیر خراب شو و چې مو به ته چې وصیت وکا سو وصیت کې و چې ته وی چې دا وصیت مې دا کم شو مو په مو د جنازه وکا او مو د کفن دفن تنظیم وکا خو بل خبره دا وروا چې کله مو قبر ته ور بچوي جنازار باندې وکي خلق منه لوټ شي تا نه ساما ایواده کې د مو قبر څنګه کښنا دا کې ته بیلی کلی دی چې میر پلور وفات شي بیبي وفات شي بچي وفات شي نو طریقہ دا غادو چې ډایرک چې کله مینځ وشي دعا وشي خلق ونه راون شي ا قبيله ولا خلق تسینا د قبرستان لا ای قبر څنګه دا نزدیک شنی دا مردا سنا اغه زړل شي پتامي زړل شي مضبوط وي پدا ټیم د ملائکه وتر شي نکیر منکر آپ پښتنه منا کو ما ربک ما دینک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق پښتنه ونا کو بچ کله د قبر څنګه شک نوس وی آغا سړی دیندار وي بیا زړه لشي جواب رغبر کوي شي نو سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې ز قبر څنګه جنازه وشوا خالق دعا وشوا خالق لړل چې ز د قبر څنګه نوسیا په دا ټیم باندې مو باندې الله خبر واستو چې په خیبر باندې روغلو سترګې مې پټې شوې چې زه په خیب شوي نه چې هغه سړی څه و چې مو د کفن دفن تنظیم وکړو جنازې مین مې ورباندې وکړو عملګری چې مو سره حج ته روغلی و وی چې امید دلو په خیب شوي نه چې او شنه تقشین بغدا او په بوغ شه نه چمنی نه دی او په چمن شه دا چهل قدمی کو تحت زراوندا خوشول سفیان ثوری رحمت الله علیه تویای چې مو ځخ په وکړو چې د الله بندا دا چیرته دا کیمته دا سکه دا دی کوي وی چې هغه سړی متویای چې او سفیان ثوری رحمت الله علیه ته ورسا ته ضرورت متنشتا بس ځا الله کامیاب کړه څنګه کامیاب کړي وجتنه ویني دا شین بوخچه دا چمنی نه دی الله متد مارګ نه بعد ډایرک ز جنت ته داخل کړه په دا جنت شه زګرزا تو ته ضرورت نشته ته ورسانه را ته مې دې پر اکشن ولای وی چې کون دی ملائکه ارسي چې زه جواب ورکا خو وی چې جواب ته خبره پته نشوا زن ډایرک چې څنګه وفات شو جنازې مې وشو خالق لل ځان لا پاک ډایرک جنت ته داخل کړه دا شن بوغینه چې دی دا علامت جنت تا دا چمنینا سفیان ثوری رحمت الله علیه ته وی چې د الله بندا په دنیا شي د تشریح کړی وي چې نن د الله جنت دیر کړو دا بوغینه دیر کړل دا چمنینا دیر کړل په دنیا شي د څه کړی وي سفیان ثوری رحمت الله علیه وی چې تا ویل چې قبرستان شي قبر څنګه نوسیا الله خیب اربند لو واستو زه خیب شي خیبینا وینا وی چې تا وی چې سفیان ثوری رحمت الله نه عمل پته خونه ته لګي خو یو دا عمل په مشه وو چې د رمضان نه بعد رمضان میاش په تیر شوا شوال میاش شپږ رژه مچتانه دی پېژدلې امين ولې شپږ رژه دی مو تاسو خبره غون بیان په دامن دی وکړو چې دا شپږ رژه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملي دي چې رمضان رژه سړی دیش ونسی پای نه بعد بل میاش راونه دو چې ته شوال دا میاش د شریدو او ورته تیر شوي دروي شورجه پتی دي پدا درویش دایوا میاشه چار رژه پېژ رژه ونی ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي نبی سلام فرمایي من صام رمضان چا چې د رمضان رژه ونی ولې بیا فرمایي ثم اتبعه بیا ان بعد دغه تبدری وکړه یعنی رژه ونی ولې سته من شوال د شوال پېژ رژه نرا ونی ولې نبی علیه السلام فرمایي کان کصيام الدهر کله و دا انسان داستا لکه ټول عمر رژانی ولې وی وی چې مو آره ځانو د پرېږدلې چې چیرې مې رمضان رژه ونیولې دینه بعد شپږ مې نه ونیولې وی چې الله پاک متعدی په وجه سره د جنت وکړو نو مې دتمنه کچېرې میشتو شینې وایي یا مزدورادو یا دی کاندورادو یا کاروبار دا یا نکاریدو یا ډیوټي دو نشي کړای نو مې دتمنه میشتو خدا کړای شي شذینا په ویلای شي سزینا دې دغه ډیر تکړه دي چې میشهاري وسړای
خپل کیر ته سړی درې مې کیر شوی ته وایي چې نوي په سفر باندې دلته ډیفټي باندې ټلیفون مې ته وکړو چې او داسې شپږ ورځې دي د رمضان نه بعده داسې سفیان ثوری رحمت الله علیه لوی بزرګ ولی ولاده او دا دم نه بزرګ تر شوی دا یو بل عالم دا عبد الله ابن دینار رحمت الله علیه عبد الله بن مالک بن دینار رحمت الله علیه هغه وی چې مو په خیر ولیدلو سفیان ثوری مې په خیر ولیدلو وی چې ته مې ویل دا چې الله سره سره وکړل ته خو لوی بزرګ ولی الله لوی امامونی استوستر شوی او لوی بزرګ ولی الله تر شوی الله سره وی ته ویل سفیان ثوری رحمت الله علیه وی ته ویل چې زه خو د صحابه کرامي او د پیغمبر اسلام په میان شنو شه الله داسه سره وکړل چې څنګه زمړ شو ځکه الله پاک ډایرکټ بیتلا یو طرف ته پیغمبر دا صحابه دي په میاشه زنوسیا دامره او چات سړی تر شوی دا دا خبره کو چې م په خپل سترګې د خبر دیدلو چې پښتنه چې الله ست سره وکړل وکړه صلات او یی چې مو خو د رمضان نه بعد شپږ ورځې نیولې په جسر الله پاک متداغه جنت رکړو نو دی وجنه مې عزت منی په چار دغه کمی خپل نشي کړای شزینه ته خو وی عادر جوانسی موږ د خپل دامنه فائدہ دو نبی اسلام فرمایي چې لکه ټول عمر رجانه ولي ټول عمر هاي ویره متو فضائل بیان کړ چې مشکان شریف شادی می چې ورجه سیکونسی لکه د مزکه د اسمون په مابین شه دامره به د انسان دامره مزال دامره به لری وي جهنم نه دې مثال در کا واقع چمن دا پاغه چمن شیر بال کې او شغان د کمره لارګي وروړي او بالې کې سړی نشدې ور نوسوي اسيزي او کچره د دې نه دال کې وتښنا مخ بیا نه سي دي په دې نه وریا کې ګیر څنګه وتښنا بکی تو یا مت نه راسي یا جهنم کو ډیر سخیر دا چې ته دامنه د جهنم نه لری شي چې د مزکه د اسمون په مابین شي 1500 کله مزال دا دامنه د جهنم نه لری شي نو ځین داس بیا چې جهنم ته بالکل نه داخلوي نه جنت ته داخلوي او بل حدیث په عمر سم فرمای لکه کوړاغه بچای چاغه وشي هغه پرواز کو زر کلا حیات الحیوان یو کتاب دا هغه لیکي چې د کوړاغه پټول مرغونه شه ډیر عمر دا پټول جناور شه یوت عمر دا وچ زر کلا مزال وکو وچ دامر به انسان د جهنم نه لري وي ایویره چې پوجا سره ادا سره ځان له قدر شي نو په چار دا د عزت منه په دا خبره مونږ می جمال وکي اعلی د عمل کول می توفیق نصیب کو वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।